قدرمند دی خپله بیبي فاطمه ته وایي عمر بن عبدالعزیز چې او فاطمې ته خو د عبدالملک بن مروان لرې یې تو ته د وخت بادشاه خپل والد صاحب ډېرې خزانې درکړي دي تو ته یې غوړه درکړي دي تو ته یې هارینه درکړي تو ته یې ډېر سمندینه درکړي دي دوې خبرې دي په دا شیبه د ژوند دپاره خوښ وکړه چې څومره څه د خپل والد صاحب محترم نه درته میلاوي هغه ته بیت المال ته سرکاري خزانه ته جمع کړه که سرکاري خزانه ته یې جمع نه کړې ته د مونه تو د مو سره بیا په دا نبات هېڅ تعلق نشته دی په دوی خبره کښې خبره غوره کړه خزانه ته خپل جواهرات هر شی جمع کړه که د دا نه خوښېږي د مونه تعلق دې په د نبات ختم کړه آها فاطمه وه د خپل خاوند بندې نظر و د خپل خاوند فرمانبردار دیندار یې ښځه وه ای خاونده زه په تو باندې چیرې تېرېدای شم په خپله خزانې په خپلې جواهرات په خپله غوړې سره زره سپینې زره خزانې باندې تېرېدای شم لیکن تو په رضا باندې نشې تېرېدلی قدرمند د ټولې هرینا سیلي چې څه شی هم د تا د خپل والد صاحب د طرفه نه میلاو شوي وي ټولې بیت المال ته جمع کړه نن د میز ماشاءالله مو ته د عهده میلاو شي بیا د مو حالات ته کسه تو ته د عهده میلاو شي بیا ته خپل ژوند کسه ورته وایي نه چې د انصاف تله مې تا په لاس کې درکړه د خپل خر او د بل اس به برابر کړي بلکل دغسې نن د میزه صاحب اقتدار طبقه زمان لړه ښځې په کیم عیاشي شوي غریب و د ګیځ لږه مړې نه میندوي اده ښځه د ده لڼه اده د کور له داسې ډول ټکور کوي چې د دنیا انګریز هم داسې نه کوي د خدای دپاره د یې خلق ته هر چا سره عهده دو یا پیسې دو یا پیسه دو دیگه ته په خپله پیسه باندې په خپله عهده باندې فکر په کور دی چې زه په کوم وخت شوه کوم حالات شوه کوم ځای ته الله ووستل منصب یې روکه احساس په کور دی چې په چا باندې ته ذمهور یې رعایه خیال وساته دې رعایې په رضامندي چې په خوشحالي کښې د خدای خوشحالي نه درته پرته قدرمند دی الله جل شانه د میشتو سے د ډېر اسراف نه وساتي وما علینا